لیلۃ القدر په دې رمضان کې ده. ابتدا کې پیغمبر علیه السلام ته دا نو ښودلی شوي چې لیلۃ القدر په رمضان کې کم ځای کې ده. نو پیغمبر علیه السلام د لیلۃ القدر په تلاش کې د رمضان په اولو 10 شپو ورځو کې اعتکاف وکړو. خو په اولو 10 شپو ورځو کې لیلۃ القدر معلوم نشو. بیا د رمضان منظمه عشره منظمه 10 شپو ورځو کې اعتکاف وکړو. په هغې کې هم لیلۃ القدر معلوم نشو. بیا ورته فرشتې ووې چې آخرو 10 شپو ورځو کې ده. نو پیغمبر علیه السلام بیا لیلۃ القدر په تلاش کې آخر زندگی پورې هر رمضان آخر عشره اعتکاف وکړو. د لیلۃ القدر کې چې کوم اجر او ثواب ملاویږي نو دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. زر میاشتې کې مونځ، روژه، حج، زکات وغیره مختلف عبادات دا بندیان کوي. نو دا دغه زرو میاشتو د تمامو عبادتونو نه د لیلۃ القدر د یوې شپې عبادت دا افضل دی. وسونه افضل دی نو هغه افضلیت مقدار الله نه دی خولی. لیلۃ القدر خیر من 1000 شهر، بهتره 100 چنده، 2 چنده، 3 چنده، 100 چنده، 1000 چنده دیو نوی. نو د الله په علم کې چې څومره چندونه د زرو میاشت د عبادت نه دا یو شپه بهتره ده. جبرائیل علیه السلام با الله پیغمبرانو ته رالیږه، د الله پیغام به ورته رسو. نورو پیغمبرانو ته داسې لږ لږ مقدار کې حاضري یې کړې ده. خو زموږ پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام 26,000 کرته راغلی دی، ملاقات شوی دی، د الله پیغام یې راوړی دی. اوس د پیغمبر علیه السلام نه پس د وحی سلسله بند شوله، نو د جبرائیل علیه السلام راتلل بند شو. خو د دې امت د عزت دپاره په رمضان کې یو شپه لیلۃ القدر ده او هغې شپې له جبرائیل علیه السلام د دنیا ته راځي او د مسلمانانو سره هغه ملاقات کیږي. کم خلک چې عباداتو کې مشغول وي د شپو کې